د ملک د نورو برخو په شان په افغان مهاجر کیم کوګا کې میشته د افغان کډوالو کورونو ته هم د پشکال پر روانو بارانونو کې زیان رسیدلی. په کیم کې 200 کوره تقریبا لیدلي دي او دیوالونه او ثبوتونه ټول ما سره شته. دیوال تصویر دی، کوټې تصویر دی، هر یو ما سره شته. د خلک ډېر غریب دي، ډېر غریب. موږ د ادارو باندې غږ کوو، سوال کوو چې دغه مهاجرو بېوزله مهاجرو سره څه نه څه امداد وکړي. په 1900 کوره مشتمل د دغه افغان کډوالو کورونه د خټو او لرګو کچه جوړ دي چې پکې تقریبا 1.5 سل کورونه په مکمله توګه یا جزوي نقصان سره مخ شوي. په شکال بارونو چې بیا بونیر کې چې کم دی ډېر زیات زور لګوي او خاص کر په کیم کې بیا ډېر روانې کېږي ځکه چې زموږ آبادي کچه ده. نو دلته تقریبا چې لږ ومي 1.5 سل کورنۍ چې دلته زیانمنې شوي دي د آبادۍ د لحاظ سره، چې کمرې را پرېوتي، برنډې را پرېوتي، تنورخانې دي، دیوالونه دي. زمونږ آبادي خو ټوټل چې دا د فیملی وایز که زه تاسو ته ووایم دلته 1700 چې کوم دي فیملی وایز افغان مهاجرین میشته دي اسټبلش شوي دي 1979 نه 10,000 اباو پاپولیشن دلته د کوګا کې. د افغان مهاجر کیم شورا مشرانو دغه پریوتي کورونو سروې شروع کړي او وایي چې په کیم کې میشته 10,000 آبادۍ کې زیاتره خلک غریب دي چې بیا د کور جوړولو وس نه لري. بالکل موږ د علي شورا په دې کوششونو باندې د وګرځېدلو او د ویزټ هم د کیم وکړو. بالکل تقریبا ډېر کورو ته نقصان رسېدلی دی او موږ مشرانو موږ تاسو خپله ولید د ویزټ موږ او په دې کیم داسې غریب خلک دي چې مثال خبره کوم ډېر زیات بېوسه خلک دي او زموږ د ادارو نه او د ډیا صاحب نه رئیس صاحب نه دا مطالبې دي چې موږ ته د کیم د خلکو ته څه نه څه په شکل د امداد وکړي. دا ډېره زیاته شکریه یې. دغه کډوال د حکومت او UNHCR مطالبه کوي چې باید افغانانو سره د هم مالی مرستې وشي چې بیا د کور جوړولو جوګه شي. د یادونې وړ ده چې دا مهاجرین په کال 1981 کې د سویت یونین په افغانستان د حملې له کبله پاکستان ته راغلي او دلته په کیمپونو کې د خټو په کچه کورونو کې پاتې کیږي. عمران بونیری، خیبر نیوز، مهاجر کیمپ، بونیر.